ډېر زیات خوشحاله یم د الله پاک نه خوشحالېږم به ولې نه په څه وجه باندې ته چې ما د الله پاک خدای راکړې ده سترګې راکړې دي غوږونه یې راکړي دي که چېرته دا ماته الله پاک نه دی راکړي نو بیا خو ډېره غټه مسله به وه ځکه چې ما به چاته ویلې چې ته ماته اوبه راوړه یا به مې چاته ویلې چې ته ماته چای راوړه چې ما نه اورېدلې نو چې تا ما سره اوس خبرې کولې نو ستا سم ما دا خبرې څنګه کولې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو شاهد خان شاهدم د پریا ټي وی نه د باجوړ سیمه دا محل باجوړ ماندل کې موجود ما چرته چې زمونږ یو ورور ژوند تیرې معذور دی یوازې هغه نو د هغې د کور دوه ورونه او دوه خویندې معذوره دي د هغې سره به خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ فرهاد رضا بھائی دا دوه دی خویندې دي او دا یو دی ورور دی جی دا دوه مې خویندې دي دا یو مې ورور دی یو چې کومه دی 2011 کې دا وفات شوې ده د دې معذورتوب د وجې د دې معذورتوب د وجې وفات شوې ده اوس دا معذوره دي او ته معذوره دا معذوره دي زه معذوره یم تا پیدایشي داسې معذوره یې پته نه لګي دا بس د خدای پاک کارونه دي د قدرت کار دی بس د الله پاک فیصلې دي د بره نه نو زمونږ د پې ډېره زیاته شکر ځکه چې دا بیماري چې کومه دی دا الله پاک په هغه انسان باندې دي که نه چې کوم انسان الله پاک ته ډېر نږدې او ډېر ګران یو ته نو زما ابو صاحب چې کومه دی عوامي دا به الله پاک ته ډېر زیات نږدې نو ځکه په موږ باندې دا امتحان ایښی دی په دې وخت ته خوشحاله شکر وباسې الحمدلله ډېر زیات خوشحاله یم د الله پاک نه خوشحالېږم به ولې نه په څه وجه باندې ته چې ما د الله پاک خدای راکړې ده سترګې راکړي دي غوږونه یې راکړي دي که چېرته دا ماته الله پاک نه دی راکړي نو بیا خو ډېره غټه مسله به وه ځکه چې ما به چاته ویلې چې ته ماته اوبه راوړه یا به مې چاته ویلې چې ته ماته چای راوړه چې ما نه اورېدلې نو چې تا ما سره اوس خبرې کولې نو ستا سم ما دا خبرې څنګه کولې قدرمنو فرهاد رضا په دې وخت د الله شکر گزار دی چې شکر دی زما خلو زما جبه زما غوږونه زما سترګې خو کار کوي فرهاد رضا به هم په ژوند ډېر دردېدلی په زړه کې به دغه درد لري چې کاش زما د خپې هم روغې وې زما لاسونه هم روغ وې ما هم په دې دنیا کې منډې تړلې والې وې ما هم د چا سره کرکټ کړی وې کار روزګار مې کړی وې جومات ته تللی وم په خپلو خپو خو د الله د طرفه یو امتحان دی او په دې باندې فرهاد رضا خوشحاله دی او شکرګزار دی ورسره په څنګ کې ناست دغه ماشومان ګلالي د فرهاد رضا یو تره زوی را سره خبرې وکړې چې د دوی علاج کیدی شي خو د غربت د کبله دا ماشومان د پیسو د وجې پاتې دي په دې کې د یوې ماشوم علاج شوی دی السلام علیکم بچي وعلیکم السلام ستاسو نوم دی واصفه څه نوم دی واصفه تم مخکې داسې معذوره وې ستا علاج یې وکړو اوس ته ګرځېدی شي ته لږ وګرځه ستاسو نوم دی بچی څه نوم دی زما نوم دی ستاسو نوم دی اویس نوم دی وجود دې دړ کوي نه کوي تکلیف خو نشته درته ګرځېدی نه شي که نه قدرمنو زما په څنګ کې ولاړ زلمی ارشاد علم دا د دوی د تره زوی دی د دوی سره به خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام مننه ډېره مننه چې تاسو دومره د لرې نه دلته رالی او تاسو تکلیف وکړو ستاسو ډېره شکریه باید اوسئ مننه دا چې کوم ماشومان دي دا څنګه چې فرهاد رضا دی دا پیدایشي چې پیدا شي په دې حالاتو کې
بس دی په سټارټ کې چې کوم دی گزاره کوي خپل طول چې کوم دی هغه گزاره دومره کوي لکه د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي خو بیا لکه د وخت د ټایم د تېرېدو سره دی چې کوم د لاس دی او د خپې دي دی لږ وچېدو طرف ته ځي کمزورتیا پرې راځي د عمر سیوا کېدو سره بس دی ومانه چې کوم دی د دیو د خپله بیماري چې کوم ده دا بس زیات ورځ په ورځ کوم دی بړوي او د دې دوه ماشومانو علاج اوس کېدی شي دیو علاج کېدی شي څنګه چې دې ماشوم علاج شوی دی په دې باندې ښه باقاعده ښه کافي پیسه پرې لګېدل ده ما به ورسه وړله پېښور ته ندیم خاور صاحب ته هغه وله ښه زبردست علاج وله کړی بلکې دا د بل د پالنې چې کوم دی د هغه نه دغه شوې ده لکه بل د دغه نه نو په خپله باندې دا ماشاءالله ښه هر څه کولی شي بلکې سر اینځلی شي مونځ کولی شي ښه باقاعده 5 ټیمه مانځله ځي باقاعده 5 ټیمه مدرسې ته ځي 3-4 ټیمه ښه به دغه ماشاءالله گزاره کوي کافي دي د دې دوه ماشومانو په علاج به څومره خرچه راځي یاره څومره چې دا خو ډېره مخکې خبره ده په هغه وخت کې څه شپږ 7 روپۍ په دې باندې باقاعده لګېدلي دي لا ډېرې به لکه لا ډېرې به لکه دلته به مونږ بیا شپې هم کولی سي نمبر به مونږ راخیستو نو کاپي پیسې به بیا زمونږ لګېدله نو دې ته باقاعده ایکسرېګانې به کېدې ټېسټونه به ورته کېدل نه کاپي پیسه به لګېدله نو اوس خو نن سبا ګرانیم ده تاسو ته ښه پته ده چې دوايانې چې کوم دي ښه بړاو شوي دي نو د هغې په ډبل باندې اوس په دې باندې ښې کاپي پیسه لګي خو هغه نشته دي نن سبا هغه پیسه نشته دي دا اوس د پیسې د وجې پاتې دی دا د پیسې د وجې پاتې دي حالان کې دا ماشوم چې کوم دی دا خو بیخي بس علاج کېدی شي مطلب دومره دی چې دا وجود بیا چې کوم دی لږ برابر شي او د دې ماشوم چې کوم دی د دې 90-80% چې کوم دی چانسز دي چې دا بالکل برابر شي اجي قدرمنو څنګه چې د رور خبرې وکړې چې دا دوه ګلالیان دوی هم د خپل ژوند طرف ته راتلی شي که د دوی علاج په وخت باندې وشي خو د بدقسمتۍ نه غربت دی سختی دي نارې نورې دي د پیسو د کبله دا ماشومان د علاج د وجې پاتې دي چې کم وزداره خلک دا محال دا ویډیو ګوري نو کومک وکړي د دوی سره کېدی شي زما او ستا د پیسو په وجه باندې د دوی ماشومانو ژوند بچ کړی شي بس زه به تاسو ته دومره ووایم که نه چې داسې خلک چې کومه دی دا په معاشره کې چې کومه دی دا ډېر خصوصي خلک دی بیا د داسې خلکو زړه دردول چې کومه دی یا خفه کول چې کومه دی یعنې زه به تا ته د خپل ځان کیسه وکړم داسې زما د تره زامن هم ولاړ دي چونکې ډېر خلک دغسې کې ما ګوري نو زما د چې کوم د څومره عزت د خپل خلک راکوي او بیا ستاسو غوندې کې خلک راکوي نو زه تا ته اوس د دې تعریف نشم کولی چونکې ډېر زیاته مینه را سره خلک لري بله ورځ زه بیمار شوی وم نو ټول خلک ډېر زیات پریشان او ډېر زیات خفه نو دومره زیاته مینه زما سره دا خلک لري په ما کې هېڅ داسې خوبایي نشته دی خو هغو ته پته ده چې دا نیمګړی دی ارماني دی د ده سره لاس نشته د ده سره په دې وخت کې صحت نشته د ده سره دې وخت کې صحت چې کومه دی هغه د ډېر کمزوری دی صحت چې د چا کمزوری نو زړی خامخا کمزوری په یوه نیمه خبره انسان خفه کېږي فرهاد رضا صاحب کو کم خلک ستاسو سره مرسته کول غواړي خپل نمبر ووایي په سکرین زما نمبر چې کومه دی برای راست درته زه غواړم 0306-93-94-018 نمبر دی 0306-93-94-018 نمبر دی او کم خلک چې زما سره هیلپ کوي او کله هم را سره کوي که نه نو هغه کمی چې کړی دی هغه به زه تاسو ته زه دومره ووایم چې زما په خپله باندې تقریبا نن سبا د خولې ډېر زیات زه بیمار یم مزغو د وجې ډېر زیات بیمار یم دا خوله چې کومه ده دا زما نه کوداویږي دا پوره نه کوداویږي په میاشت کې تقریبا زما خپله خرچه د دې وړو نه علاوه چې کومه ده زما خپله خرچه چې کومه ده دا د 10,000 نه واده د 50,000 روپو پورې ده زمونږ پلار چې کومه دی هغه په بهر ملک ناست دی نو هغه چې کومه دی 20 روپۍ قرضدار هم دی نو زه به تا ته دومره ووایم که نه چې هغه اوس موږ له وګټي او که چا دی ورکړي د خپل قرض پرې خلاص کړي خو بس دغه دی یو الله سره د یار هغې ته راناست یو الله د انسان مدد کوي بس الله پاک دی چې کومه دی زمونږ به غیبي مدد وکړي نو اوس به موږ چا ته بار بار وینا کوو خامخا ما د یوسف جان صاحب هم
یو ټیم ویډیو کړی و هغه باندې ډېرې پیسې راغلي وي او هغه دومره زموږ بیماري دومره شدید ده چې تقریبا دې تر سره چې کومه دی د روپۍ داسې نه ټینګېږي څنګه چې په لښتي کې یا په رود کې د اوبه روان یا داسې د روپۍ زموږ د کور نه داسې روانې دي نو زه به تا ته دومره ووایم نو که زموږ د په کور کې اوس چې کومه دی ډېر اقتصادي حالات چې کومه دي هغه ډېرې ښکته کچې ته ولیدلي دي نن سبا چې کومه دی تا ته پته ده ډېره زیاته مهنګایي ده د یو وخت روټۍ پسې انسان حیران دی خو زموږ اقتصادي حالات چې کومه دي هغه دومره ښکته کچې ته ولیدلي دي چې د یو وخت روټۍ چې کومه دی هغه انسان خپله نشي پوره کولی قدرمنو فرهاد رضا خپل هم یو پیج چلی سوشل ورکینګ هم کوي د نورو معذورانو د پاره هم د اواز چوتي وختي یو خبر وکړه چې د کتونکو ته وایي چې ما سپورټ کی زما پیج هم د یوټیوب هم دی کچری دغه خلک ما سپورټ کی نو زه به خوشاله شم پزړه کې ما ته به داد ملاو شي نو فرهاد رضا صاحب خپل چینل نمونه ورته واله زما یوټیوب چینل چې کومه دی هغه په بېوس اواز باندې دی د بېوس اواز مطلب چې کومه دی زه په خپله باندې ډېر غریب انسان یم ما ته پته لګي د خپلې غریبۍ نو ما ځکه چینل د چې کومه دی د بېوس اواز نوم ورکړی دی او د پیج نوم مې چې کومه دی هغه فرهاد رضا دی فرهاد رضا نوم باندې زما پیج دی د ټیک ټاک چینل چې کوم مې دی هغه په فرهاد رضا 88 باندې زما ټیک ټاک چینل دی زما د پیج مطلب چې کومه دی هغه د بېوسه خلکو اواز چوتول زه په خپله باندې هغه ځای ته نسم رسېدی خو دومره ورته وایه شم چې ته په خپل موبایل خبرې وکړه زه او ملت ته خبرې وکړم ستا اواز به زه د دې ځای نه د ویډیو په ذریعه باندې چوتوم دومره کولی شم نور چې کومه دی زما هېڅ وس نه کېږي یا مې چې ګاډی را سره وي نو زه به بیا خامخا د بل انسان اواز به مې چوتولی خو افسوس چې کومه دی یا زما د خپې لږې روغوي او یا زما وس کې دی چې مغازي ته ځان رسولی شي قدرمنو داو د فرهاد رضا د بېوسۍ حالات دغه ماشومان هم تاسو کتل د فرهاد رضا ژوند هم تاسو واورېدلو که کم وزداره خلک کې نو د فرهاد رضا سره ضرور کومک وکئ نمبر تاسو ته په سکرین ښکاري د دې سره ما شهید خان شهید له اجازت راکړئ د الله په امان